فهیم اشرف باره کې هم اخر د محمد رضوان یو انټرویو راغلی دا چې په هغه انټرویو کې محمد رضوان نه د فهیم اشرف د شمولیت حواله سره پوښتنه شوې وه چې فهیم اشرف څنګه د پاکستان چیمپئن ټرافي سکواډ کې شامل شو، آیا د چا په سفارش باندې خیر په هغه پریس کانفرنس کې خو چې کوم انټرویو ورو خدای صفال فازو کې نه وی چې د چا په سفارش باندې خو تاسو ته کړو چې په کم بیس باندې فهیم اشرف په سکواډ کې شامل شوی دی. نو محمد رضوان ورلویلی دی چې فهیم اشرف کرنټلی یو ښه فارم کې دی په ډومېسټک کرکټ کې ډومېسټک ټورنمنت چې کوم وشوي پای کې د فهیم اشرف 46 ایوریج سره هغه بیټینګ کړو. نو په دې وجه باندې پی سی بی هغه چیمپئن ټرافي په سکواډ کې شامل کو چې کرنټ فارم دغه ښه روان دی چونکې 2023 پورې دغه فارم خو نو 2023 پورې هغه پاکستان د پر داسې خاص پرفارمنسز نو ورکړي او په ډومېسټک کې وای دغه فارم ښه روانو. نو په دې وجه باندې پی سی بی هغه چیمپئن ټرافي په سکواډ کې ورچولې دي. اوس دې حواله سره تاسو رائل رای آیا محمد رضوان صحیح خبره کړې ده یا فهیم اشرف چې کوم دی پرچی پلیئر دی کمنټ ضرور وکړئ.